اصل کې دا يهود چې دي ته چې ویل شو چې څنګه دا تورات ته الله پاک جل جلاله کتاب دی آسمانی، نو دک شانتی دا انجیل او قران مجید دا د الله کتابونه دی، بدی باندې هم ایمان راوړی. نو دی به موږ په دې نور کتابونو باندې ایمان نه راوړو، موږ صرف په تورات باندې چې کوم دی ایمان راوړو، یعنی صرف تورات منو، تورات نه علاوه نور کتابونه دا مونږ نه منو. نو الله پاک فرمایي دی دروغ وي، دی په حقیقت کې دا تورات هم نه مني. او بیا الله پاک جل جلاله دې کې یو جواب چې کوم دی تحقیقي ورکي، او یو جواب چې کوم دی هغه الزامي جواب ورکي. الزامي جواب دی ته وي چې مخالف چې کوم دی کمی خبره مخالف کس مني پاغه سره ته خاموش شي، چې کمی خبره مخالف کس مني، لکه د امام ابو حنیفه رحمه الله د دهریو سره مناظره وا. دهریه وی هغه د دنیا چې کوم دی په خپل باندې چلیږي، انسان په خپل بوډا کیږي، په خپل پیدا کیږي، په خپل مړ کیږي. انسان هغه الله نه مني، د الله د وجود نه منکر دي. نو امام ابو حنیفه رحمه الله سره مناظره کې خدا چې دا الله موجود دی او دا سچ کی دا ټول الله پاک کی دی، دا خبر نه منله. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره مناظره کې خو دې په دې خبره مناظره کو چې د الله وجود ثابتوم، نو کومه ثابت کو او تاسو می پړکړای، نو بیا به تاسو زمونږ دین قبلوي مسلمانې گئبا، او کنه تاسو ز پړکړم نو بیا به ز تاسو دین ته درولم د دهریکې ګمبا. نو ټیم مقرر کو ځای چې کوم نه مقرر کو په دې ټیم باندې په دې ځای کې مناظره یو بل سره بحث مباحثه کو. نو امام ابو حنیفه رحمه الله د ټیم نه لګلیټ شو، چې لیټ شو نو دا کسان چې کوم د دهریه د دریاب نه پورې طرف ته، نو دې لیټ ټیم ور ورسېدو دهریه پاسېدل، او دهریو ټول خپلو کې دا خبره مشهور چې امام صاحب راونه رسید را نغی. نو دې مطلب دا شو چې امام صاحب زمونږ نه او یریدو او داغه سره دلایل نو هغه په ناحق باندې مناظره مونږ وګټله. چې دې څنګه پاسېدو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ور رسید، چې ور ورسېدو نو هغه ورته تا خو لیټ شو مناظره تا بیللې ده، نو هغه ورته زما خو لګاو ورای کنه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته زما خبره لګاو ورای، نو هغه ورته څنګه خبره ورمون ټیم مقرر کړو، زمو مقرر کړو، او دا خبره مو کړې وا چې کم کس دواړو فریقینو نه کم فریق هغه دې ټیم له دې ځای ته چې کم دی راو نه رسېد هغه بیللی ته لیټ شو، هغه دې زما مجبوریت هم وخت کېده کنه. وګوره زرال د دریاب غاړه ده، د دریاب په غاړه باندې کشته نه و. وزل یک سات ولاړم سوچ کې وې دې یو ونه چې کم دی په خپل کټ کړل شو، په خپل را پرې وته، او بیا چې کم دی په خپل داغې نه کشته جوړه شو، تختې شو په خپل باندې، په خپل د کشته جوړه شو، او بغیر د ملاح د ډرایور نه بغیر زبر کې نه سم هغه چې کم دی را پورې وته. چې دا دوره کار کېدو یو ونه پرې کېدا، بیا تختې کېدا، بیا د کشته جوړېدنه په دې کې به خامخا ټیم لګېدو. نو د دې وجه نه زه لیټ شو. نو ټول دهریه په خندا شو، دا خبره ده کېدو ده، یو ونه په خپل پرې کېدی شي، یو ونه په خپل کټ کېدی شي، تختې کېدی شي، کشته په خپل جوړېدی شي، دا منلو خبره. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته ګوره ظالمانو چې یو ونه دا په خپل نشي کټ کېدی، د یوې ونې نه په خپل تختې نشي جوړېدی، د یو د لګو تختونه په خپل کشته نشي جوړېدی، او بیا د کشته په خپل باندې چلیدي نشي. نو دا دومره لوی کائنات څنګه الله پیدا کړ؟ دا څنګه په خپل پیدا شو؟ او بیا شپه راځي ورځ راځي، نو دا دومره لوی کائنات په خپل چلیږي څنګه چې یو کشته بغیر د ملاح نشي چلیدل. نو هغه په دې خپل خبره کې پړکل، هغه چې کوم خبره منلې نو په هغه کې پړکل. نو الزامي ته جواب دی چې مخالف کس هغه ته په خپل چې هغه کوم خبره مني په هغه سره چې کوم دی ته پړکی، دې ته الزامي جواب